مولوي صاحب دا راته ووایه چې په دې وخت کې ډېر داسې خلک شته دی زنانه چې هغه په کورونو کې ناستې دي بغیر د نکاح نه ناست دي او ډېر داسې نوجوانان هم شته دی چې هغه د بېرهروۍ شکار شوي دي په ټیک ټاک باندې په موبایل باندې خپله زندګي بربادوي په ځای د دې باندې چې جنکۍ په کورونو باندې ناست دي هلکان دغه شانتې بغیر د واده نه ناست دي د کلیوال او د یارانو دوستانو ډېر شکریه ادا کوم چې زموږ شرکت وکړو او زموږ د تجربې پروګرام لرالو زه د خپلو مشرانو د کلیوالو ډېر شکریه ادا کوم چې زموږ د پروګرام لرال او خاص کر د مولوي صاحب ډېر شکریه ادا کوم زموږ د پروګرام لرال. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سید الرحمن کاکا خیل ستاسو په درانه خدمت کې د خوشحالۍ په دې موقع باندې د جندول شادیهات نه موجود یم. په دې وخت کې زموږ سره د واده د هلک رور امان خان موجود دی، د هغې ملګري موجود دي، رشته دار موجود دي. خو شروع به د دې نه کوو او مبارکبادي به ورته وایو، بیا به نور پروګرام تاسو ته مخ په وړاندې ښیم. امان خان صاحب مبارکي درته وایم. مننه سعید صاحب، ستاسو د راتلو، ستاسو د ګروپ او ستاسو د ټیم او د ټولو مېلمنو د راتلونکي مېلمنو چې کوم پاتې هغې ته معذرت کوو او چې کوم روان دي هغې ته درخواست چې راشي او چې څوک پاتې شوي هغه دې خفه کېږي نو موږ پردي ځای ته ځان رسولی او که څوک پاتې شوي نو د هغې نه معذرت غواړو او ستاسو د راتلو او د ټولو څونه چې د هغې د دې د سترګو شکریه، ډېره مهرباني او ډېره مننه. زموږ سره اوسئ، پروګرام درته مخ په وړاندې ښیو. خو ګروره تر څو پورې چې د معاشرې تعلق دی نو زما نه غالبا چې د نږدې نه ته پرې ښه واقف یې. د دې اصل بنیادي وجه دا ده چې یو خو رواجونه داسې شوي دي چې هغه رواجونو زموږ نه، بلکې زه به دا ووایم چې یا د هندوانو رواجونه دي یا د سیکانو د عیسایانو رواجونه دي، د یهودو نصاراو رواجونه دي، یا د پښتون په کلچر کې خپل ذاتي د پښتونکو د پیغور او د رسم رواجونه دي. دې رواجونو چې کوم دی نو نکاحونه مشکل کړي دي. د الله پیغمبر فرمایي چې بهترین نکاح هغه دی چې د هغې مهر هم کمي او د هغې اخراجات هم کمي. بل زه به تا ته یو لنډی مثال درکړم. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی او یو بیبي راغله او د الله تعالی رسول ته وایي چې یا رسول الله زه خپل ځان تا ته در حواله کوم، خوښه ستا ده که په خپله راسه نکاح کول غواړې او که چاته مې ورکول غواړې. د الله نبي خاموش دی او په دومره کې یو صحابي پاڅېد او ویل یا رسول الله که ستا ورته ځان له حاجت نه وي نو ما لی راکړه، ما سره یې نکاح وکړه. نو د الله پیغمبر ورته وفرمایل چې تا سره څه شی شته؟ هغه الفاظ دا دي چې هل معک شیء من المهر، تا سره څه شی شته چې په مهر کې دې له ورکړې؟ نو هغې ورته وویل چې یا رسول الله ما څه خو نور څه نشته. هغه صحابي ویل او دا یو لنګ مې دی نو دا به دوه ځای کړو، نیم به دې له ورکړم نیم به زه والم او په مهر کې. نو دا چې یو لنګ دی او دوه ځای به یې کړم او نیم به دې او نیم به زه نو د دې نه کم نور نه کېږي که نه. نو د الله نبي ورته وفرمایل چې بیا خو به د ستا پې کار وشي، نه به پې د هغې څه کار وشي چې دا نیم کې نو څه به پې وشي. زه ته لاړ شه رشته دار دې وګوره که چېرته رشته دارو کې څوک میلاو شي او تاله څه درکړي او تې راوړې. او چې راغی ویل صاحب په رشته دارو کې هم څوک میلاو نه شو، ما ته چا څه را نه کړو، دوستانو کې هم څوک میلاو نه شو، چا څه را نه کړو. نو ویل چې زه ته لاړ شه ولو کان خاتمة من الحدید، وګوره که د اوسپنې یوه ګوته دې پیدا کړم خیر دی. نه چې بېرته راغی نو نبي علیه صلات وسلام ته وایي چې یا رسول الله هغه د اوسپنې ګوته مې پیدا نه کړه چې په مهر کې دې له ورکړم. نو پیغمبر اسلام ته تپوس وکړو چې هل معک شیء من القرآن، تا ته د قرآن څه حصه یاده ده؟ هغه ویل یا رسول الله سورة کذا و کذا و کذا، پلانې سورتونه راته یاد دي. نو پیغمبر اسلام ورته وفرمایل چې د خوراک او څښاک انتظام یې کوه، کپړې جامې انتظام یې کوه او باقي د دې نکاح ما تا سره د قرآن د سورتونو په وجه باندې تا سره وکړه. اوس موجوده دور کې چې کوم نکاحونه کېږي نو دا د نیکانو خلکو طرف ته توجه زیاته نه وي، بلکې د کرف سوچونو په وجه باندې چې کوم دی ورته وایي نکاحونه خرابۍ ته رسېدي. د الله تعالی د پیغمبر فرمان دی چې خلک د څلورو وجو نه نکاح کوي. د دې وجه نه کوي چې دا خاندان ښایسته دی نو د ښایست د وجه نه، یا مالدار دی نو د مالدارۍ د وجه نه، او یا دا نسبدار دی نو د نسبدارۍ د وجه نه، یا دیندار دی نو د دیندارۍ د وجه نه. نو پیغمبر فرمایي وعلیکم بالدین، په تاسو لازم ده چې د دین طرف ته توجه ورکړئ. نو چې د دین په طریقه باندې کوم کار کېږي نو هغه نکاح اسانه وي او په هغې کې مشکلات هم نه وي او جنکۍ بې نکاح نه پاتې کېږي او هلکان هم بې نکاح نه پاتې کېږي. اوس دا کوشش دی چې په امریکا کې دی که برطانیه کې دی او په قطر کې دی که دوبۍ کې دی او پراپرټي شته او که نه شته، نغدې څومره دی او څنګه چل دی او سونا به څومره وي او مهر چې کوم دی نو عام طور نن سبا 22 تولې او 20 تولې او 15 تولې او په 3 लाख روپۍ باندې هېواد ولرو د غریبانو وس نه کېږي. چې وس نه کېږي په نتیجه کې نکاح پاتې شي او بدکارۍ طرف ته زیاته توجه شي. نو زما معاشرې ته اپیل دی چې مهرونه هم راکم کوي، رواجونه هم پرېږدئ او د پیغمبر اسلام د طریقې مطابق سادګي اختیار کوي او هغه کومه طریقه چې د پیشنونو ده
دا غینه پیغمبر منع کړی دا چې ولا تبرج تبرج الجاهلیت. الله پیغمبر ته قرآن کې فرمایي چې د جاهلیت د زمانه پیشنونه مه کوئ. نو کاغه رواجونه پرې خل نو ارڅ آسان شي که معاشره په عمل وکړو. الله دې موږ ټولو ته د قرآن او د حدیث مطابق د پیغمبر د طریقې مطابق د عمل توفیق نصیب کړي. خو ګرو راستا ډېره شکریا د انټرویو د اغوستو. زه به دا ووایم چې نکاح چې کوم دا نو دا امر وجوبي دی، فرضي دی، او الله تعالی رب العالمین د مسلمان ملت لپاره په قرآن کریم کې د دې جوړې په باره کې خصوصي طور حکم فرمایلی دی. پیغمبر فرمایي النکاح من سنتي، نکاح زما سنت دی، فمن رغب عن سنتي فلیس منا. چا چې زما د سنت نه چې کوم دی نو انکار وکړو نو هغه زما د امت په خلکو کې په هغه طریقه نه دی شمار، په کومه طریقه چې د امتي حیثیت دی. نو نکاح روټۍ چې کومه ده دې ته ولیمه وایي، او په دې کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم طریقه هم دا وه چې کوم چا به واده وکړو پیغمبر اسلام به هغه کس ته ووایي چې واده دې کړی وی چې او ویل تا خو موږ ته د روټۍ د ولیمې په باره کې څه ذکر نه دی کړی. هغه ویل یا رسول الله تاسو له بیا دعوت در کومه، چونکې دا یو سنت امر دی او سنت امر چې کوم دی چې په سنت طریقه باندې کېږي نو ډېر زیات ښه دی. ستاسو د دې سوال چې تر څو تعلق دی چې اکثر خادی په غمونو باندې بدل شي، نو د هغې اصل وجه دا وي چې غیر ذمه دارانه طور طریقه کار څوک استعمال کړي، لکه زمونږ د ځوانانو اخلاقي کردار چې کوم دی نو دا پستۍ طرف ته روان دی. الله تعالی دې د رحمت او د کرم په نګاه ټول ملک او ملت ته وګوري. موږ او تاسو د الله ورحمېږي چې په سنت طریقه را عمل کېږي نو په هغې کې بیا فسادات او غم نه وي، خو چې کله په سنت طریقه عمل نه کېږي نو په هغې کې بیا مشکلات مخې ته راځي. دا ښه دي الله تعالی ټول عمر دپاره د فریقینو دپاره د دواړو جوړو دپاره د خوشحالو ذریعه وګرځئ، ټول خاندان دپاره د الله ذریعه وګرځئ، او الله تعالی د امن او سکون په حالت کې دا پروګرام د مېلمنو اختتام ته ورسوي. او زمونږ ورونه دي، دوستان دي، ملګري دي، د ډېرو احساساتو بار بار ټلیفونونه د دوی، نو زه د دوی د مینې شکریا ادا کوم او په دې وجه موږ دلته حاضر یو چې موږ دوی سره په دې ښادۍ کې د زړه د خوشحالۍ نه دوی ته مبارکباد ووایو. جواد او د ابرار او خاص طور پر د امان خان ډیره شکریا ادا کوم. ډیر خپل او ډیر خوندور پروګرام شوی او ټول راغلي تاغلي میلمنو ته خوش آمدید او ویلکم. ډیره مننه. عبد مولا جیم راغلی دا موږ له اسلام آباد نه راغلي وو. جواد او ابرار خان واته هغه انوایټ کړو. حاجی امان دا جی امان دور دي اوس مهرباني د بار نه راغلو میلمنو ډیره شکریا. الله دې دیو آباد او خاد لري. نو ته دیو ډیر غټ تکلیف وکړو، د فنډۍ نه راغلي، د لرې میلمانه دي، دلته د خپل مصرفیاتو نه وخت ویستو او که دلته د هغو نه خدمت نه شوی، هغو نه دغه نه شوی، زموږ ته انتهایي معذرت او د دې ټولو ډیره مهرباني. الله دې آباد او خاد لري. د دې خوشحالۍ په مقام باندې ثاني استاد موجود دی او تاسو ته ښه پته ده چې دا زموږ د فلاحي تنظیم یو سرګرم کارکون دی او د دې خوشحالۍ په مقام باندې څه شعر ډالۍ کې که څه ورته وایي؟ اول خو به دا ووایم سید الرحمن کاکا خیل صاحب د ټولو نه خاول وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستاسو د مینې او ستاسو د محبت د دې خپل کلي سره د دې خپل ملک خداداد پاکستان سره زما سره هغه الفاظ نشته چې ستاسو شکریا ادا کوم او د خوشحالۍ په موقع خو به داسې ووایم چې الله دې دا خوشحالۍ په موږ او تاسو باندې په بار باندې راولي. زه د دوی پوره خاندان ته د دې دواړو هلکانو د واده مبارکبادي ورکوم او هسې یو شعر به هم داسې وډالۍ کړم. وایي کاش چې زه دومره ښایسته وی، کاش چې زه دومره ښایسته وی لکه ته چې څنګه یې، لکه ته چې څنګه یې، زه به دومره مغرور نه وم لکه ته چې څنګه یې، لکه ته چې څنګه یې. صحیح. او دا چې ستا نفرت ته ګورم، دا چې ستا نفرت ته ګورم نو په شونډو مې مسکا شي. کاش چې زه هم بې پروا وی لکه ته چې څنګه یې، لکه ته چې څنګه یې. او که په ګوټ مې اجل وی، که په ګوټ مې اجل وی، ما بسکلي و جامونه، که شراب دومره ښایسته وی لکه ته چې څنګه یې. په دې موقع باندې موږ دا یو د خوشحالۍ پروګرام دلته جوړ دی. د امان بھائی د هارونه دي، د دوی ودونه دي، یو دغه د ابرار بھائی یو جواد بھائی. په دې موقع موږ دلته راغلي یو. ماشاءالله ډېر ښایسته پروګرام دی. الله تعالی دې دوی لپاره د خیر ذریعه وګرځوي. الله تعالی دې دوی خوشحاله ساتي او دا نوي میلمانه چې کوم د دوی کور ته راغله الله تعالی دې دوی لپاره د خیره او د عافیت ذریعه وګرځوي. الله تعالی دې دوی اتفاق اتحاد نصیب کړي او ډېر ښه پروګرام دی ماشاءالله. ډېره غټه مزه یې وکړه او ټول ملګرو د خین پکار دی چې په شادي حال کې دا مختصر پروګرامونه کوي. د دې په وجه باندې امن و امان هم برابري، حالات هم برابري، میلمه باندې هم سړی پوه شي، په کښېنه پاس هم سړی پوه شي
دا مختصر دلته چې دا کوم پروګرام نن د ایمان بھائی دغه کلی ارینج کړی دی ډېر ښایسته پروګرام دی ماشاءالله او ډېر زه داد ورکوم او مبارکي ټول خاندان ته دې ورکوم. ډیره مننه وروره چې تا موږ له موقع راکړه او موږ د ابرار خان د واده په بلون راغلي یو. ماشاءالله ډېر خوند یې وکړ. پښتانه خو هر ځای کې مهمان نوازی خو د دې غریزو علاقو پښتانه هغه ډېر مینه ناک او ډېر مهمان نوازي. موږ دلته رالو ډېر خوند یې وکړ. زموږ سره ډېر زاړه زاړه کسان میلاو شو او هر څه د زړه نه موږ دا صد کوي چې یاره یو وایي موږ سره پاتې شه بل وایي چې موږ سره لاړ شه. نو دا ستاسو مینه ده او الله تل آباد او ودان لره. माशाल्लाह ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है. मैं पंजाब से आया हूँ तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा फंक्शन है. बहुत मज़ा है. बहुत इंजॉय कर रहे हैं इधर. माशाल्लाह अमान के भाइयों की शादी है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है. मेयार भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह. اول خو تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دې مو خوشحالي په موقع باندې تراله او بل زمنګ د خدمت د علاقې د خلا او د خوشحالي چې کوم دا په علاقې باندې چې کوم دا د خوشحالي د موقع ده د ډېر مزه ده الحمدلله. زمنګ ټول کلیوال لا غون شوی یو بل وینو چهرې وینو زمنګ دا ټول نغټه خوشحالي ده کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. دستک ټي وي ستا شکریا ادا کوم او ورسره د دې واده د هلکانو د واده د میزبان د دې شکریا ادا کوو چې موږ د خپل واده د ولیمې له راوستلو او مدو یې کړلو دا مشران یې راوستل او بیا د دې مشرانو سره میلاو شو. ښکلي ښکلي مشران راغلي دي. مولوي صاحب شو پاچا صاحب شو زموږ صدر صاحب شو. نو موږ د دې هم شکریا ادا کوو او الله دې وکړي چې د عمل کې دقسې امن وي او دقسې ودونه یو غمونه پکې نه وي. بس دغه زموږ خوښه ده. مننه سعید صاحب چې څوک راغلي د هغو ډېر شکریه چې څوک پاتې شوي هغې ته معذرت ښایو او هر چا ته فردي فردي وینا کړې ده خو که څوک د هغې باوجود بیا هم پاتې شوي نو د هغې معذرت ښه او چې چا ته وینا شوې د هغې ډېره شکریه ادا کوو او ډېره مننه یې کوو. ماشاءالله مېلمانه ښه په کافي تعداد کې راغلي دي او د خوشحالۍ کې ورسره دا ټول خلک زموږ سره دا ټول خلک په خوشحالۍ کې شریک دي. الله دې دا خلک آباد او ودان لري او الله دې خوشحالۍ نصیب کړي او دا کلی دی معیار دا د عزتمندو خلک کلی دی. الله پاک دې دا معیار هم آباد لري. د خوښ څومره خلک د خدای ټول آباد او ودان لري او خوشحاله دې ساتي او داسې چې خدای پاک هر چا له همت ورکړي چې په غم خادیانو کې شریک وي. نو معیار په دې ور سره ماشاءالله د غم خادیانو په ور سره ډېر نامور کلی دی او عزتمند کلی دی.